والد صاحب خپل مېړانه وروسته ها ظلم او زیاتې به یې کولو به خیال به یې راباندې نه ساتلو د کور یې ورکړی و زما خپله سکه مور یې طلاقه کړې وه دا هم ورته د شپې نه پلانینګ کړی و د شپې ورغلي د شپې مې ویشتی دی بیا هم ګاډي کې واچولو اوس ګاډي ته زه کېناستم وم دلته بیا په ګاډي هسې ډزې وکړې 4 ډزې نو خفه کېدی نه چې دا پلار ولم ښه پرې خفه کېدو خو ډېر ظلم او زیاتې یې مونږ سره هم کړی ګران عزتمندو دا مهال زه په تانه خزانه کې موجود یم کومه چې یو واقعه مخې ته راغلې وه کوم چې یو پلار او یو مېړانه زوی چې قتل شوي وو په هغه جرم کې څو ککړو په هغه جرم کې چې کم ککړو د هغه خپل زوی ککړو دې سره چې کم دی د ده یوه مېړانه مور هم وه دا راته چې ستا نوم څه دی هدایت الله هدایت لږې خبرې تیزې کوو د کوم ځای زه مندرخیل او ډبنګ کلا دا څه وکړو بابا پولیس ولې نیولې دا ما خپل والد صاحب خپل مېړانه وروسته دا دې ولې ویشتي دي څه وجه ده دي به ظلم او زیاتې به یې کولو به خیال به یې راباندې نه ساتلو د کور یې ورکړی زما خپله سکه مور یې طلاقه کړې وه او جی دا چې کومه مېړانه مور وه دا خو تا سره په دې جرم کې شریکه وه که نه او جی دا څه ټول ترې نه تنګ وو ظلم او زیاتې به یې کولو ویل کېږي دا چې لکه مطلب ستاسو ولا تعلق و او جی ما کوره 3 کاله بهر تېر کړی دا کیسه ټوله وکړه چې تاسو څنګه پلان جوړ کړو بیا څنګه ورغلې تماچم څنګه استعمال کړه د مېړانه مور دې پکې څه کردار ادا کړو دې درته څه وویلو دا دارور هم پکې قتل کړو پلار دې هم پکې قتل کړو دا هم ورته د شپې نه پلانینګ کړی د شپې ورغلي د شپې مې ویشتی دی بیا هم ګاډي کې واچولو ګاډي ته زه کېناستم وم دلته بیا په ګاډي هسې ډزې وکړې بیا هم پولیس له څه ویلو چېرته وتښتېدې بیا چېرته هم نه وم تښتېدلی هملته کې اجره کې وو او جی نو پولیس بیا څنګه ګیر کوي تاسو همداسې ښه په رضا ورسره چې تاسو څه ټایم دغه دا وکړه نو بیا د هغه مېرمنې مور ته څه ویلو چې اوس به څه کوو چېرته به ځو چېرته بس ای خو ما ګاډي کې واچولي ما بوتله زه واپس ترې نه راغلم زه 3 کاله د کور نه بهر وم زه به خپل کور ته نه تلم ښه دا هم راته ووایه هدایت چې دا کومه مېرمنه مور دی دا د دې دا هم د سره په دې جرم کې شریکه وه دا هم ګیره شوي وه که نه او جی نو دا د خپل پلار چې ویشتو مطلب ډزې دې پې کولې څومره ډزې دې په خپل پلارو کې 4 ډزې نو خفه کېدې نه چې دا پلار ولم ښه پرې خفه کېدو خو ډېر ظلم او زیاتې یې مونږ سره هم کړی خپل کور نه بار کړی نو هلې دا نه مطلب چې پلار چې تا کور نه بار کړي بس صبر هم اخر هم تمام شو ډېر ظلم او زیاتې یې را سره کول نو اوس په دې جرم خفه چې دا پلار او دا رور دې ویشتي دي او جی اوس به چېرته ځې جیل ته به ځو خامخا جیل ته به ځې اوس دې حوالې سره خلکو له څه ویل غواړي چې دغه شان واقعي د دغه ژوند نه ماله جیل ښه و او جی صحیح ده د دې او د دې مور خپل تعلق د دې لپاره دا څه وشو صرف دې لپاره مې جوړ کړی چې صرف څه تعلق و همدا شان تعلق و چې دې سره به دا رنګ کار کوو د پلانینګ لپاره ما صرف دې سره تعلق جاري کړی او تماچه سره چېرته نه راغله تماچه لیسنسداره وه نه جی نه یو کس نه هغه دله درکړه ښه دا هم راته وایي تا په خپله کار څه کوې سیکنډ ایئر کې سکول یم سیکنډ ایئر کې سکول لیډز کالج نه شو کالج دې خراب نه شو خراب تعلیم باندې خو ما سر پرېوتو سکول دې هم لاړو اوس به څه کېږي جیل ته به ځو صحیح ده ګرانو عزتمندو دا هدایت هغه ملزم کوم چې د خپل پلار او د مېړانه ورور په جرم کې پولیسو نیولی دی او دې سره د دا هغه مېړانه مور هم وه کومه چې هغه اوس جیل شوې ده او دا هدایت هغه ملزم و چې د دې دغه بیان تاسو په خپله واورېدو ګرانو عزتمندو د خپرونې صرف غرض او مقصد دا دی چې تاسو هغه مور او پلار له پکار دی چې په خپلو بچو
خصوصي خیال وساتي. د نورو خلکو چې نور خلک ولا بهر مینه ورکوي نو پکار دا ده او لازمه دا ده چې خپل پلار او خپله مور خپل بچی چې کوم دی سینې له راجوختي او هغه سره مینه وکړي. ډېره زیاته مهرباني.